کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایم تاسو ګورئ د پېشمني خصوصي خپرونه او زموږ سره میلمه دی مفتي عزیز الرحمن صاحب. رمضان په اهمیت باندې خبر روانه ده. مفتي صاحب مطلب چې روژه په چا باندې فرض کیږي، مطلب د عمر حد څه پکار دی چې کم عمر کې دا فرض کیږي؟ روژه په ماشوم باندې فرض نه ده چې هغې ته نابالغ وایي، او چې کله یو هلک یا یو جنۍ بالغه شي نو هغه باندې بیا روژه فرض ده. دوم شرط مسلمانی خو هسې مسلمان چې غیر مسلم باندې خو روژه نه ده فرض، نه معلومه خبره ده. دوم دا دی چې دا سړی مسافر نه وي او دا سړی مقیم وي او دا سړی بیمار نه وي. لکه بیمار داسې بیمار به انشاءالله مخکې بیا دغه کې راشي تفصیلاتو کې. نو چې یو سړی مسلمان دی، عاقل دی، بالغ دی، تندرست دی او مقیم دی، هغه باندې روژه فرض ده. د بلوغت چې کوم وخت دی هغه تقریبا 15 کاله دی. نو 15 کاله نه اول که یو ماشوم روژه ساتي نو ښه خبره ده، او صحابه کرامو په وخت کې د دې اهتمام شوی دی او ماشومانو به روژې ساتلې، دی به ترغیب ورکاوه چې روژه وساته. او بیا به لکه یو چې چا به روژه نه وه ساتلې نو هغه ته به ویې چې هغه ماشومان روژې ساتي او تا روژه نه ده ساتلی. نو لکه نن سبا هم دا شی شکر دی شته دی او ډېر ماشومان روژې ساتي. او بلوغت چې کوم دی هغه 15 سال دی، د هغه نه پس ته چې کوم سړی پاگل دی یا کمکل دی، لیونی دی، په هغه باندې روژه نشته. ابنارمل دی، په هغه باندې روژه نشته. مسافر باندې روژه نشته. سړی دی مقیم په خپل کور کې او چې سړی تندرست دی، صحت دی، نو دا به روژې ساتي. دغسې د جنکۍ دپاره خپل عمر دی د بلوغت نه، هغه چې کله موږ ورته پیغلتوب وایو که نه، چې کله پیغله شي د هغه نه پس ته په دې باندې روژې ساتل فرض شي. هغې نه اول که دی روژې ساتي نو هغه ثواب دی، ښه خبره ده، اجر شته. ډېره مننه مفتي صاحب. قدرمنو کتونکو وخت شوی دی د یو بریک. د میله زو ډېر د خیبر ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه د پېشمني خصوصي خپرونه زموږ سره ناست دی مفتي عزیز الرحمن صاحب او تاسو ته ډېر ښه معلومات درکوي. مفتي صاحب د رمضان المبارک تاریخي پس منظر چې په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې تاریخي پس منظر دی څه دی؟ د رمضان المبارک خو د اسلام نه مخته تاریخ ما ته نه دی معلوم، خو په اسلام کې په دې کې اول چې کوم کار شوی دی هغه دا دی چې الله پاک قرآن پاک نازل کړی دی، او د رمضان په میاشت کې قرآن پاک 2 ځلې نازل شوی دی. یو د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته، او بیا د آسمان دنیا نه اول وحی چې کله شروع شوی ده هغه د رمضان میاشت وه. نو ځکه دا وجه ده چې رمضان ته شهر القرآن ویلی کېږي، د قرآن پاک میاشت. او په رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د روژې ثواب دی دغسې د قرآن پاک د تلاوت هم ډېر زیات ثواب دی. بیا د تاریخ اسلام کې چې کوم یو غټ کار شوی دی هغه غزوه بدر، چې غزوه بدر د اسلامي تاریخ اولنۍ غزوه وه چې هغه کې 18 لوی مشرکان لکه ابوجهل، امیه، عتبه، شیبه، ولید داسې خلک هغه کې مردار شو او خدای پاک مسلمانانو ته لویه فتح ورکړه. د هغې نه پس ته بیا موږ سره چې د رمضان د میاشتې کوم تعلق دی نو زموږ پاکستان هم د رمضان په میاشتې کې جوړ دی، او په هغه کال باندې 14 اګست چې کوم دی 27 رمضان المبارک و 1947 کې. نو واقعات ډېر شوي دي پکې، خو لکه دا غټ واقعات دي چې اول لویه خبره د قرآن پاک نزول ده، او بیا غزوه بدر ده، او بیا مونږ نسبت چې کوم دی هغه د پاکستان جوړېدل دی رمضان سره. مفتي صاحب بعض زموږ وروڼه داسې دي چې هغوی مطلب نسوار استعمال ډېر کوي، د سګرټ نه دا کوي، خو اکثر که تاسو کتلي چې روژه ماته چې روټۍ خوري نو د نسوارو شوق کي فوراً دي، یا پېشمنۍ چې وکړي نو نسوار کېږي، او هغه پېشمنۍ باندې په روټۍ پسې خوب هم سړي ته زیات ورځي، زر ورځي. نو سړی د په پېشمنۍ باندې د نسوار کېښودل په شونډه کې او سترګې ورلې ویده شولې او دی په اذان راپاڅېد چې اذان شروع دی. نو د دې دا لکه ډېر کېږي ولې چې خلک تپوس کوي دغسې، او دا هسې لکه سوال نه دی، دا حقیقت دی چې پشمني نه پس ته نسوار واچي او بس بیا یا لکه پان خولې کړي او په ځان نشي پوی او دی وده شي، او چې کله اذان شروع شي نو په اذان باندې بیا د سترګې خلاصې شي. نو مسله دا ده چې دې ورځې روژه دا نه ده شوې، او خدای به دا ټوله ورځ ته دغسې بند خوله ساتي، ولې چې د رمضان مبارک احترام هم لازم دی.
نو دا نه چې بیا د ورځې خوراک کوي او د دې روژې به قضا راوړي. لہذا احتیاط دا پکار دی چې ته 15 منټه 10 منټه اول خپل خوراک مراک ختم کې نسوار واچوه، بیا د امساک چې کوم ټایم دی یعنی د روژې د بندولو چې کوم وخت دی هلته سړی مسواک برش وغیره دا وکړي، خوله صفا کړي، کنګالی کړي، ولې چې اکثر خولې کې لکه د روټۍ دغه پاته شي. نو که چېرته خوراک دوره د چڼې دانې په برابر خولې کې خوراک پاتې او هغه ته چې کوم دی د غاښونو نه راوباسئ یا د وریو نه راوباسئ او ویې خورئ په هغې هم روژه ماتېږي. نو ځکه ښه خبره دا ده چې د روژه مات د روژې بندولو نه اول سړی برش وکړي، مسواک وکړي، خوله صفا کړي، کولي وکړي، هغه نه پس ته که سملي بیا د سملي. ښه جي یو د افطاري متعلق دغه درنه کومه چې مطلب دا دی یو خو د ټایم تاسو خبر وکړه چې د اذان دغه نه یو ټایم چې څنګه پوره دی نو افطاري کولی شي که نه. خو مطلب دا دی چې سفر کې یو سړی روان دی نو هغه اذان هم نه اوري او د ټایم هم څه دغه نه نو څه به لږ ټایم به پرې اړوي که نه څه دغه به کوي؟ نو هغه دپاره مسله دا ده چې اول خو چې یو مسلمان یو دی روژه ساتي نو هغه ته کم از کم د ټایمونو دوره پته لګي. خو که چېرته فرض که یو سړی په صحرا کې دی یا فرض که ګاډی هغه ته خراب شو، په لاره کې ایثار دی او هېڅ درک نشته نو بیا به دی مغرب طرف ته وګوري. نو چې مغرب طرف ته کله لمر ښکاري ورته نو لمر چې کله ډوب شو نو د لمر ډوبېدا دا علامت دی چې د مشرق طرف نه چې کوم طرف نه لکه غرمه خیږي هغه طرف نه توره شپه دا راوچته شي، لکه لمر داسې روان دی شپه به هغه پسې داسې روانوي. چې کله لمر ډوب شو نو دلته دته توره تیاره ښکاره شي مشرق طرف ته نو د دې مطلب دا دی چې اوس د ماښام وخت وشو، اوس د روژه ماته کي. او یو صورت لکه دا یي چې فرض که ورځ ده او هېڅ پته نه لګي، ګړی هم نشته، اذان هم نشته، په لوږه باندې په ځمکه کې نو هلته بیا پکار دا ده چې سړی د تر خپلې اندازې پورې تاخیر وکړي او سړی د لکه روژه زر نه ماتوي چې دا یقین کله وشي چې اوس تر ماښام وخت شوی دی هغه نه پس د روژه ماته کړي. ښه جي د اودس دوران کې روژې حالت کې اودس کوي پوزې ته اوبه اچول دي یا خولې ته دي نو صرف مطلب غرغړه خو نشي کولی څه خوله به کنګالي یا سپېمو ته خو اوبه اچوي اودس دغه کوي. په دې کې د اوداسه مسله هم ده، خو دې کې د غسل مسله لکه یو سړي باندې غسل فرض دی او هغه د روژې په حالت کې غسل کوي. نو اکثر خلک دا سوال کوي چې ما روژه ده او زه چې غسل کوم نو غسلو کې به غرغړه کوم نو دې سره روژه ماتېږي که نه؟ هغې کې به زه درته یعنی شارټ کټ دا ووایم چې غسلو کې غرغړې کول نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی، نه مستحب دی. خبره پوه شوې؟ په غسلو کې غرغړې کول نه فرض دی، نه واجب دی، نه سنت دی، نه مستحب دی. نو ولې کوي؟ داسې خلکو ځان ته مطلب دی صرف دا خبره ده چې کله ته خولې کې اوبه واچوې خوله کنګالوې نو لږ غوندې سړی دغه وکړي چې خوله سمه مطلب دی کنګاله شي. خو د هغې مطلب دا نه دی چې که تا ته د روژې د ماتېدو خطره یې ولې چې غرغړې کوي نو غرغړې کې لازم 90% دا خطره ده چې تا هغه اوبه لاندې تېرې شي. لہذا په روژې په حالت کې غرغړه مه کوه. دغسې پوزې ته اوبه چې کله اچوئ نو پوزې ته نارملي چې پوزې ته صرف اوبه واچوئ او صرف دا چخ نه ګوته پوزې کې ووایئ نو خلک خو دا کوي چې دغه ځای پورې دا ګوته رسوي چې نه پاس چې کوم هغه دماغ دی هغه ته اوبه ورسوي. دا نشته په شرع کې. صرف لکه چې کوم شي ته اساني سره چې کوم ځای پورې اساني سره ته اوبه رسوی شي دا ضروري دی. نو غسلو کې 3 فرض دي: خولې کنګالول، پوزې مینځل او ټول بدن باندې اوبه اچول. غرغړه پکې نشته. نو چې سړی کله روژه نو سړی د کوشش کوي چې غرغړې دې نه کوي او نه دې مطلب دی چې پوزې کې بره اوبه سړی که نه او خوله دې کنګال کړي. سفر دوران کې روژې څه حکم ده چې سفر کې روان دی نو مطلب روژه به نیسي که نه به نیسي یا که ونیوله نو څه ثواب زیات دی که څه؟ نو سفر لکه 2 قسمه سفر دی. یو هغه سفر دی چې د مشقت سفر دی، لکه فرض که پیدل یو ځنګل کې ته روان په صحرا کې روان یا خر دی یا اس دی یا اوښ دی چې کوم لکه زړې زمانې سفر و. نو سفر که په هوایي جهاز کې دی که په موټر کې دی او که په اوښ باندې دی او که په صحرا کې دی که په هوا کې دی، سفر دی. چې کله سړی په سفر باندې ووتو نو دته روژې پرېږدول دا جایز دی. خو
دا روزه به بیا وروستو قضا کوي. جی نو ځکه الله پاک فرمایي چې که ته په سفر کې روزه وساتې نو ښه خبره ده. وان تصوموا خیر لکم، که روزه وساتې نو ښه خبره ده، خو هغې کې شرط دا دی چې د دې روزې د وجې نه تا ته تکلیف نه رسي. لکه مثلا یو سړی دې ځای نه روان دی پاکستان ته، یو سړی روان دی عمرې ته په جاز کې، نو 2 غنټې لار ده او دلته ایر کنډیشن دی، جاز کې ایر کنډیشن دی، هلته ایر کنډیشن دی، یا سړی په ګاډي کې دې ځای نه ابوظبي ته ځي نو ابوظبي پورې تګ دا هم سفر دی، الین ته ځي نو دا هم سفر دی، رسول خیمې ته ځي دا هم سفر دی، خو ایر کنډیشن ګاډی دی هغه ته هېڅ تکلیف نشته. نو داسې حالت کې ښه خبره دا ده چې روژه دې وساتي. یو خو به روژه پوره شي، بل د رمضان مبارک هغه ثواب به دته حاصل شي. نو خدای پاک وایي چې که روژه وساتي نو ښه خبره ده، خو که سفر کې تکلیف دی نو بیا د روژه نه ساتي. ښه، او بیا وروستو قضا راوړي. ډېره مننه جي. قدرمنده کتونکو یو نعت وړاندې کوو.